बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی ډي ان اے یعنی ډي آکسی رایبونیوکلیک اسید نو نن به موږ خبره کوو په ډي آکسی رایبونیوکلیک اسید باندې ډي ان اے څه چیز دی د ډي ان اے سټرکچر څنګه دی د ډي ان اے کمپوزیشن څنګه دی او د ډي ان اے کار څه دی بیسیکلی لاول موږ راځو د دې نوم طرف ته چې ډي آکسی رایبونیوکلیک اسید نوم دی ته ولې وایي یا دا نوم دی له ولې ورکړی شو په بایولوژي کې زیات تر چې زموږ سره کم ټاپکس وي نو د هغې چې کم ټایټل وي زیات تر چې کم دی هغه د هغه ټاپک سره ډېر زیات تعلق ساتي مطلب دا چې مونږ که فرض که د هغې په ټایټل باندې ځان پوه کړو نو مونږ چې کم دی 40-50% په هغه ټاپک باندې بیا وروسته پوهېدلی شو نو مونږ به د اول د دې چې کم دا ټایټل دی مطلب چې کم ټاپک نیم دی دا به ډسکس کړو چې دی دا نوم ولې ورکړی شو ډي آکسی رایبونیوکلیک اسید دلته کې تقریبا زموږ سره 15 ورډز دي ډي آکسی رایبونیوکلیک او اسید دا 5 ورډز دي تقریبا اوس دې له دا نوم ولې ورکړی شو ډي آکسی رایبونیوکلیک اسید نو ډي مین ریموول یا موږ وایو elimination آکسی وایي اکسیجن او رایبو وایي څه ته رایبوز شوګر مطلب دی رایبوز شوګر نیوکلیک مطلب دی inside the nucleus ٹھیک شو او زموږ سره اسید مطلب دی PO4 څه ته وایي وروسته درته وایم डी मतलब दे रिमूवल या एलिमिनेशन ऑक्सी मतलब दे ऑक्सीजन और राइबो मतलब दे राइबोज शुगर मतलब दा چې زموږ سره په डी ان اے کې کم پینټوز شوګر دی یا کم رایبوز شوګر دی نو هغه زموږ سره چې کم دی څه د هغې نه یو اکسیجن وتی دی د هغې نه د یو اکسیجن الیمینیشن شوی دی ریموول شوی دی مونږ وایي که نه زموږ سره چې کم دی دغه شان د پینټوز شوګر سټرکچر دی وروسته ډسکس کوو خیر دی زموږ سره دلته کې په کاربن نمبر 2 باندې دلته کې ایچ پی او او ایچ وي ټیک شو دغه شان دلته کې ایچ پی او او ایچ وي ایچ او ایچ او دلته کې زموږ سره چې کم دی سی ایچ 2 او ایچ وي او ایچ او دلته کې اکسیجن دا زموږ سره د پینټوز شوګر سټرکچر دی اوس دلته کې چې کوم دی دا رایبوز شوګر دی خو په ډي ان اے کې چې کوم رایبوز شوګر دی نو د هغې نه په کاربن نمبر 2 دا کاربن نمبر 1 دی دا کاربن نمبر 2 دی په کاربن نمبر 2 باندې دلته کې د یو اکسیجن الیمینیشن شوی یو اکسیجن د دې ځای نه وتی وي یو اکسیجن د دلته کې ریموو شوی وي ځکه دې ته ډي آکسی رایبو وایي ټیک ده بله خبره زموږ سره د نیوکلیک خبره دی نیوکلیک مطلب انساید د نیوکلیس ډي ان اے زموږ سره زیات تر چې کوم دی پریزنټ په کوم ځای کې انساید د نیوکلیس ځینې ډي ان اے زموږ سره وي په کلوروپلاست او مایټوکانډریا کې ټیک شو او ډي ان اے زموږ سره زیات تر کوم ځای کې وي په نیوکلیس کې ولې چې په نیوکلیس کې دننه کروموسوم وي او کروموسوم موږ وایو جوړ له څه نه دي د ډي ان اے او پروټین نه ټیک شو او ډي ان اے زموږ سره چېرته وي په نیوکلیس کې دننه اسید لفظ دې ته ولې ویل کېږي نو اسید مطلب زموږ سره په دې کې فاسفیټ ګروپ دی په ډي ان اے کې او د فاسفیټ ګروپ په وجه باندې د ډي ان اے نیچر چې کوم دی دا څه شي زموږ سره د ډي ان اے نیچر وي اسیډیک ټیک شو د ډي ان اے نیچر اسیډیک وي او د هغې په وجه باندې د چې کوم دی دا نوم ورکړی شوی اسید نو د دې څیزونو په وجه باندې زموږ سره د ډي ان اے نوم دی ډي آکسی رایبونیوکلیک اسید ټیک شو دا شو زموږ سره د دې د نیمینګ مینینګ چېرته دی دا نوم چې کوم دی ولې ورکړی شوی راځو د دې ډیفینیشن طرف ته مونږ به ډیفاین کوو څنګه ډي ان اے هاو وی کین ډیفاین ډي ان اے مونږ څه وایو ډي ان اے چې کوم دی څه ته وایي ٹھیک شو نو ډي ان اے از ا hereditary material which transfer characters from parents to offspring. دا زموږ د ډي ان اے ډیفینیشن دی موږ ډي ان اے څنګه ډیفاین کوو ډي ان اے زموږ سره هیریډیټي میټیریل دی هیریډیټي میټیریل مین وچ ټرانسفر کم چې ټرانسفر کوي کریکټرز خصوصیات فرام پیرنټس د پیرنټس نه د والدینو نه ټو آفسپرینګ بچو ته دغې ته موږ وایو ډي ان اے
डी ان اے زموږ سره هیریډیټي میټیریل دی. موږ ته هیریډیټي میټیریل مطلب وراثتي ماده. هیریډیټي څه ته وایي؟ وراثت ته وایي. وراثت څنګه چې د مور پلار نه جایداد یا پیسې بچو ته پاتې کېږي، دغه شان د مور پلار نه خصوصیات هم بچو ته پاتې کېږي. کم خصوصیات چې په مور پلار کې نو هغه به په بچو کې راځي. اوس د مور پلار نه د خصوصیات بچو ته څوک ټرانسفر کوي؟ نو د ډي ان اے کوي. ٹھیک شو. مور پلار څه خصوصیات؟ مثال په تور باندې موږ وایو د مور پلار د سترګو کلر آی کلر، د مور پلار د هیر کلر، یا زموږ سره د بوډي هایټ شو. ٹھیک شو. یا زموږ سره چې کوم دی نور داسې مثال په تور باندې اټیچ او ډیټیچ ایرلوب شو. ٹھیک شو. نو دا زموږ سره هغه کریکټر دی نه علاوه نور هم کریکټرز دی چې کوم کریکټر زموږ سره سکین کلر شو. دې ته موږ څه وایو؟ انهیریټیبل کریکټرز وایو. ها چې دا زموږ سره ټرانسفر کیږي. ځینې کریکټر داسې وي چې ګورې هغه نه ټرانسفر کیږي د مور پلار نه بچو ته. لکه مثال په توګه د پلار لاس مات شو نو دا کریکټر نه ټرانسفر کیږي چې د بچي به هم لاس ماتېږي. ولې؟ چې دا ډي ان اے زموږ سره دا کریکټر نه ټرانسفر کوي. دا نان انهیریټیبل کریکټر دی. ها ځینې انهیریټیبل کریکټر وي چې هغه زموږ سره ټرانسفر کیږي. لکه دا زونه ټرانسفر کیږي د چرته نه د پیرنټس نه چرته آفسپرینګ ته. خو موږ وایو دا سورسز دی. دا کریکټرز دا کریکټر په مور پلار کې مثال په تور د پلار سترګې شنې دي د بچو سترګې شنې راځي. یاره دا کریکټر خو د مور پلار نه بچو ته پاس خو دا پاس کوچا. ٹھیک شو. نو دلته کې چې کم سورس نو دا سورس زموږ سره څه دی؟ دا ډي ان اے ده. دا کریکټر چې کم ویوړو نو دا ډي ان اے ویوړو. ٹھیک شو. موږ وایو چې ډي ان اے جینیټیک هیریډیټي میټیریل ده، وراثتي ماده ده. کوم چې زموږ سره څه کوي؟ وایي ټرانسفر کوم چې ټرانسفر کوي کریکټرز خصوصیات د چرته نه فرام پیرنټس د والدینو نه چرته آفسپرینګ. آفسپرینګ وایي بچو ته طرف ته. نو ډي ان اے موږ ډیفاین کوو داسې. ٹھیک شو. ډي ان اے لپاره موږ وایو دا زموږ سره فولیمر دی. از ا لانګ چین. دې ته موږ څه وایو؟ فولیمر. ٹھیک شو. دا زموږ سره یو فولیمر دی. اوس فولیمر څه ته وایي؟ یا څه دی فولیمر؟ هغه څیز ته وایي زموږ سره یو لارج کمپاوند کوم چې زموږ سره جوړ وي د سمال یونټ نه، د سمال یونټس نه. بلا شی سمال یونټ سره یو ځای کېږي او زموږ سره څه جوړوي؟ یو فولیمر جوړوي. ٹھیک شو. نو اوس موږ وایو چې ډي ان اے زموږ سره یو فولیمر دی. نو د فولیمر مطلب دا چې ډي ان اے جوړ دی د وړو یونټس نه، د وړو اکایانو نه. نو دلته به موږ وایو چې د ډي ان اے یونټ څه دی؟ یونټ اف ډي ان اے. د ډي ان اے یونټ څه دی؟ ډي ان اے جوړ دی څه نه دی. ٹھیک شو. موږ وایو ډي ان اے یو فولیمر دی. فولیمر مطلب دا یو لانګ چین اف مانومرز. زموږ سره د مانومرز یو غټ چین دی. خو دا مانومرز څه دي؟ ٹھیک شو. دا وړې اکایانې زموږ سره څه دي د ډي ان اے؟ نو بیسیکلي یاد ساتئ چې د ډي ان اے یونټ چې کوم دی دا زموږ سره څه دی؟ ډي آکسي رایبو نیوکلیوټایډ. ٹھیک شو. دا نوم یې لږ وګورئ خو ډي آکسي رایبو نیوکلیوټایډ چې کوم دی زموږ سره یونټ دی د څه؟ د ډي ان اے. ٹھیک شو. او یاد ساتئ ډي آکسي رایبو نیوکلیوټایډ جوړ د څه وي؟ نو دی جوړ وي د څه نه؟ د ډي آکسي رایبوز شوګر ورسره څه وي؟ نایټروجینس بیسز ورسره پینټوز شوګر فاسفیټ ګروپ. فاسفیټ ګروپ دا درې څه زموږ سره یو کېږي. ډي آکسي رایبوز شوګر ورسره نایټروجینس بیس ورسره پینټوز ګروپ. دا درې څه یو کېږي څه جوړوي؟ دا زموږ سره یونټ دی. د ډي ان اے یونټ څه شي دی؟ دا ډي ان اے یونټ دی. مطلب چې ډي ان اے جوړ د دې درې څه نه ده. ٹھیک شو. یو به پکې ډي آکسي رایبوز شوګر وي، یو به پکې نایټروجینس بیس وي او یو به پکې فاسفیټ ګروپ وي. نو دا به څه جوړوي؟ یو نیوکلیوټایډ به جوړوي. او موږ وایو چې دا نیوکلیوټایډ څه دی؟ دغه نیوکلیوټایډ زموږ سره مانومر دی. څه شی دی؟ دا مانومر دی. ٹھیک شو. هغه موږ چې د سمالر یونټ خبره کوو نو هغه زموږ سره دی. دا سمالر یونټ راځي کېږي څه جوړوي؟ موږ سره فولیمر جوړوي، مطلب ډي ان اے جوړوي.
ٹھیک شو بل یو لس بتا سو ورته نیوکلیوسایډز ورته وایي یا ډي اکسي رایبو نیوکلیوسایډ ډي اکسي رایبو نیوکلیوسایډ نیوکلیوټایډ نه نیوکلیوسایډ نیوکلیوسایډ څه ته وایي یاد ساتئ چې کله زموږ سره ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسڈ یا رایبوز شوګر ورسره مرګري شي سو نایټروجینس بیس نایټروجینس بیس وروسته ډسکس کوو ډي اکسي رایبوز شوګر او نایټروجینس بیس رایوزیشن د زموږ سره څه جوړوي ډي اکسي رایبو نیوکلیوسایډ جوړوي ښه او چې کله د ډي اکسي رایبو نیوکلیوسایډ سره رایوزیشن دا اوس یو څه شی دی دا دواړه سره دا زموږ سره ډي اکسي رایبو نیوکلیوسایډ دی خو چې کله ډي اکسي رایبو نیوکلیوسایډ سره مرګري شي څه شی فاسفیټ ګروپ نو یاد ساتئ دی به څه جوړوي دی به زموږ سره جوړوي ډي اکسي رایبو نیوکلیوټایډ وایي په خبره دا زموږ سره چې کوم دی بیا څه شو دا زموږ سره یونټ دی د ډي ان اے موږ نیوکلیوټایډ زیاته راوړي ښه خو نیوکلیوټایډ یونټ دی د نیوکلیک ایسډ ٹھیک شو بیا ډي اکسي رایبو نیوکلیوټایډ یونټ دی د ډي ان اے رایبو نیوکلیوټایډ چې کوم دی یونټ دی د آر ان اے نیوکلیک ایسډ لپاره موږ دواړو لپاره چې کوم دی نیوکلیوټایډ استعمالو ٹھیک شو خو پرس کوم د ډي ان اے لپاره وایو هغه پر به ډي اکسي رایبو نیوکلیوټایډ ٹھیک شو ډي اکسي خبره تاسو ته وکړه چې ډي اکسي موږ ولې استعمالو د ډي ان اے لپاره ٹھیک ده راځو د کمپوزیشن موږ دلته کې څنګه سټډیم کو چې د کمپوزیشن سره د جوړ کوم سيزون نه دی ډي ان اے زموږ سره د څه سره جوړه ده ٹھیک شو کمپوزیشن یې نو ډي ان اے زموږ سره کمپوز د دریو سيزون نه یو ته موږ وایو ډي اکسي رایبوز شوګر موږ ورته پینټوز شوګر هم وایي پینټوز شوګر او دا پینټوز شوګر لفظ دی د ولې استعمالېږي ځکه چې دا 5 کاربن کمپاوند دی په دې کې څو دي 15 کاربن پکې موجود دي ښه ٹھیک شو موږ سره سټرکچر یې داسې دی دا کوم ګوټونه چې دي که نه په دې باندې ټول کاربن دی یو کاربن دلته یو کاربن دلته یو کاربن دلته یو کاربن دلته او یو کاربن دلته دا کاربن نمبر 1 2 3 4 او 5 ٹھیک شو دې کې 5 کاربن موجود دي هر یو کاربن د زموږ سره هایدروجن او هایدروکسایل ګروپ اٹیچ دی دې ته موږ پینټوز شوګر یا ورته رایبوز شوګر وایو ډي اکسي رایبوز ها په ډي ان اے کې زموږ سره دا ډي اکسي وي او په آر ان اے کې زموږ سره رایبوز شوګر وي ٹھیک ده ځکه چې په آر ان اے کې دلته کې زموږ سره په کاربن نمبر 2 باندې ایچ یو او ایچ وي په آر ان اے کې خو په ډي ان اے کې یاد ساتئ ګورئ چې دا به زموږ سره صرف ایچ وي د ډي ان اے او د آر ان اے په پینټوز شوګر کې صرف په دې یو اکسیجن باندې فرق دی ښه نور زموږ سره چې کوم دی دواړه سیم دي په ډي ان اے کې په کاربن نمبر 2 باندې چې کوم دلته هایدروکسل ګروپ دی هغې سره به دا اکسیجن د دننه څه شوی ختم شوی د دې په وجه باندې دې ته موږ ډي اکسي وایو ډي مین ریموول او اکسي مین اکسیجن د اکسیجن ریموول د اکسیجن الیمینیشن دلته شوی ٹھیک شو یو شو زموږ سره ډي اکسي رایبوز بل څه شی دی بل دی زموږ سره فاسفیټ ګروپ دی فاسفیټ ګروپ ٹھیک شو اوس فاسفیټ ګروپ چې موږ وایو نو فاسفیټ ګروپ زموږ سره څه شی دی دا د PO4 ٹھیک شو موږ ورته فاسفورک ایسډ فاسفیټ ګروپ نو فاسفیټ ګروپ هم زموږ سره چې کوم دی پریزنټ وي په څه کې په ډي ان اے کې او یاد ساتئ د ډي ان اے دا چین چې کوم جوړ کړي که نه دا درمپایا سټرکچر دی که نه دا کوم زموږ سره دا سایډز چې کوم جوړ کړي نو دا زموږ سره څه شی دا بیک بون اف د ډي ان اے چې کومه جوړه کړي نو دا زموږ سره د ډي اکسي رایبوز او فاسفیټ ګروپ جوړه کړي ٹھیک شو سټرکچر به ان شاء الله په ډیټیل سره موږ په نیکسټ ویډیو کې وایو ښه زموږ سره چې کوم دی څه دلته کې څه وي فاسفیټ ګروپ وي دلته به د شوګر اټیچ بیا فاسفیټ ګروپ بیا شوګر بیا فاسفیټ بیا شوګر ټیک شو دغه شان بله درپایه هم دغه شانتې وي ټیک شو دلته کې زموږ سره شوګر فاسفیټ دغه شان یو لانګ چین چې کوم دی د فاسفیټ او د شوګر جوړ شوی وي دا دواړه انټي پیرالل وي ښه د یو بل الټه وي خو سټرکچر به ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې په ډیټیل سره وایو ٹھیک ده دویم چیز پکې وو فاسفیټ ګروپ او دریم چیز زموږ سره سره دی نایټروجینس
बेसिस دی ها ٹھیک شو نایټروجینس بیسس زموږ سره چې کوم دی په سکه په ډي ان اے او نایټروجینس بیسس څو قسم دي یاد ساتئ زموږ سره 4 نایټروجینس بیسس دي ها 4 نایټروجینس بیسس او هغه 4 نایټروجینس بیس کې زموږ سره اولانې اډنین ٹھیک شو موږ په ا باندې ریپرزینټ کوي دویم ګوانین څه شي دی جی دریم سایټوسین سی او سلورم تایمین ٹھیک شو زموږ سره دی ټی ٹھیک ده دا نایټروجینس بیسس زموږ سره پریزنټ دی په ډي ان اے کې یا ساتئ په ار ان اے کې زموږ سره هم د نایټروجینس بیسس وي خو د دې تایمین په ځای پکې دلته کې یوراسیل لګېدلی وي ٹھیک شو یعنی یو پکې وي بس کې په ار ان اے کې انسټیډ اف تایمین ٹھیک شو چې کله ار ان اے موږ سټډي کوو ان شاء الله پای کې په ډیټیل سره وایو نو زموږ سره د دې کمپوزیشن د دې درې زونه جوړ دی ډي ان اے سره تاسو سره د درې زونه جوړه ده د ډي اکسي رایبوز شوګر د فاسفیټ ګروپ د نایټروجینس بیسس د درې زونه زموږ سره چې کوم دی سړي دا جوړي ډي ان اے موږ وی ډي اکسي رایبوز شوګر دا دی فاسفیټ ګروپ پی او 4 او نایټروجینس بیسس دا څلور دي خو تاسو به یو دوه نمونه اورېدلي وي په سکه په نایټروجینس بیسس کې یو ته وایي فیورین او بل ته وایي فایرمیډین یو دی زموږ سره فیورین او بل دی فایرمیډین ٹھیک شو دا دوه زموږ سره چې کوم دی په نایټروجینس بیسس زموږ سره دوه قسمه دي یو ته فیورین وایي یو ته فایرمیډین وایي ٹھیک شو نو په فیورین کې یاد ساتئ زموږ سره هغه نایټروجینس بیسس وي کوم چې ډبل رنګ وي ډبل رنګ سټرکچر وي دی ٹھیک شو ډبل رنګ سټرکچر مطلب سره دی سټرکچر داسې وي زموږ سره د دې سټرکچر زموږ سره داسې وي ٹھیک شو او ډبل رنګ سټرکچر په دې کې زموږ سره څه راځي اډنین هم ډبل رنګ سټرکچر دی او ګوانین یعنی A او G دا زموږ سره چې کوم دی څه دي زموږ سره ډبل رنګ سټرکچر دی ٹھیک شو بل زموږ سره د اډنین سټرکچر کې پرس کوم ډرا کو په دې ځای باندې دلته کې زموږ سره څه وي NH2 دلته کې زموږ سره N دلته H اٹیچ وي یو نایټروجن زموږ سره په دې ځای باندې پریزنټ وي او یو نایټروجینس بیسس دې ته څه کوي چې دا نایټروجن کنټینینګ کمپاوند دي ها زیاتره په دې کې سړي نایټروجن دی دلته کې ډبل بانډز وي یو ډبل بانډ دلته یو دلته یو دلته ٹھیک شو دا زموږ سره څه چیز دی دا زموږ سره اډنین دی ها که پر اسکا موږ د ګوانین خبرو وکړو ګوانین هم زموږ سره ډبل رنګ سټرکچر دی اس ا ډبل رنګ سټرکچر دلته کې زموږ سره ډبل بانډ او وي ٹھیک شو دلته کې زموږ سره N دلته چې کوم دی H اٹیچ وي دلته کې زموږ سره NH2 وي ٹھیک شو او دلته کې زموږ سره N نایټروجن دلته هم نایټروجن وي او دلته هم نایټروجن ٹھیک شو ډبل بانډ زموږ سره یو دلته کې یو دلته ٹھیک ده دا زموږ سره ګوانین سټرکچر دی ٹھیک شو دا اډنین دی او دا ګوانین دی اوس کله دا تاسو ګورئ دا زموږ سره ډبل رنګ سټرکچر دی ٹھیک شو د دې په وجه باندې ته موږ فیورین وایو یو طرف ته فیورین او بل طرف ته فایرمیډین دی نو فایرمیډین یا ساتي چې دا سنگل رنګ سټرکچر دی سنگل رنګ سټرکچر دی ٹھیک شو او په سنگل رنګ سټرکچر کې زموږ سره راځي په دې کې دوه څیزونه راځي یو پکې تایمین او بل څه سایټوسین ٹھیک شو دا دوه څیزونه زموږ سره بس کې راځي په فایرمیډین کې ٹھیک شو نو فایرمیډین کې فرض کومه تایمین سټرکچر راکوي زموږ سره داسې دی زموږ سره سنگل رنګ سټرکچر دی ٹھیک شو دلته کې زموږ سره CH3 وي اچھا H3 C یعنی دلته کې کاربن بانډ وکړي دلته کې زموږ سره ډبل بانډ او په دې ځای باندې زموږ سره چې کوم دی N دلته H اٹیچ وي دلته کې ډبل بانډ او ٹھیک شو او دلته کې زموږ سره چې کوم دی NH دا زموږ سره څه شي تایمین خبره کوم د سایټوسین خبره کوم دا هم سنگل رنګ سټرکچر دی داسې سنگل رنګ سټرکچر
ٹھیک شو دلته کې زموږ سره چې کوم دی NH2 ٹھیک شو دا زموږ سره دی N ته چې کوم دی دلته کې بانډ جوړ کړی وي دوه هایدروجن د سره د نایټروجن سره دلته کې ډبل بانډ او دلته کې زموږ سره N وي اور نایټروجن دلته کې پریزنټ وي هایدروجن ور سره اٹیچ وي ٹھیک شو دلته کې زموږ سره چې کوم دی اچھا دا زموږ سره سټرکچر دی د څه د سایټوسین زموږ سره دلته کې چې کوم دی فایراميډین سوري دلته کې ډبل بانډ دی ها دا زموږ سره چې کوم دی تھایامین او سایټوسین دا سنگل رنګ سټرکچر ته موږ فایراميډین وایو او ډبل رنګ سټرکچر چې کوم دی زموږ سره فیورین دی اډینین او ګوانین ٹھیک شو نو دا شو زموږ سره څه نایټروجینس بیسز چې کوم دی سلور نایټروجینس بیسز دي ټیک شو او په پایراميډین کې زموږ سره یوراسیل هم راځي ها یوراسیل هم په پایراميډین کې راځي ان شاء الله هغه په ار ان اے کې موږ سټډي ٹھیک ده لګون ته کې را دي هیستوري طرف ته راځو د ډي ان اے هیستوري چې کوم دی لګون ته کې وایو ټیک شو موږ څه وایو ډي ان اے هیستوري نو زموږ سره تقریبا فرست ډیسکور شوی په 1869 discovered in 1869 خو تر د 1943 پورې چاته دا پته نه وه چې د دې رول چې کوم دی دا څه دی زموږ سره ایز ا جینیټیک میټیریل دی چې د دې رول څه دی ایز ا جینیټیک میټیریل ٹھیک شو دا چاته پته نه وه د څه پورې د 1943 پورې د دې نه څوک خبر نه بیا زموږ سره په 1953 کې په 1953 کې دوه ساينټیسټ او هغه ساينټیسټ زموږ سره څوک واټسن او اینڈ کریک واټسن اینڈ کریک دوه ساينټیسټ او دوی زموږ سره څه دوی چې کوم دی پیش کو ماډل اف ډي ان اے یا سټرکچر اف complete structure of DNA ٹھیک شو نن ورته موږ څه وایو واټسن اینڈ کریک ماډل اف ډي ان اے ٹھیک ده دا دوی چې کوم دی فرست ټایم زموږ سره په 1953 کې څه کړو ډیټرماین د سټرکچر اف ډي ان اے زموږ سره د مالیکولر سټرکچر اف ډي ان اے چې کوم دی دوی پیش کړو پس کې په 1953 کې ټیک شو دوی چې زموږ سره ډي ان اے څه شي دا یو ډبل هیلیکل سټرکچر دی ٹھیک شو کوم چې ووند اراوند ایچ ادر کوم چې د یو بل نه تاو شوی ٹھیک ده واټسن اینڈ کریک ماډل به ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې ډیسکس کوو چې زموږ سره د ډي ان اے سټرکچر چې کوم دی دا څنګه وي نن پورې دا پوره دی ان شاء الله وی ویل نیکسټ ټاپک به ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې ډیسکس کوو